حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. ما پخپل یو عالم لیدلو نو دا هغه ګیره به اروا غواړه او ویښته به یې غواړو. ما وی ته تیل مګې وی نه، ما وی دا څنګه ستا ویښتار څه غوړ دي؟ ما ته وی د لواړګې او د لنډې کوتل په دې غرونو کې یو بوډا سړی اوسېږي او هغه د خضر علیه السلام خصوصي شاګرد دی، خو هغه هم د خضر علیه السلام غوندې دی، هر سړی لاندې کولی نشي، په دې غرونو کې ګرځي او غوټه ورسره وایي ما ولیده وایي ما ورته وی دې غرونو کې ته څه کوې او څه کار دی دی؟ ما ته وی زه د خضر علیه السلام شاګرد یم، سبق ته ویمه، خادم یم. ما ورته وی زما ملاقات به ورسره ونه کړي؟ وی چې نه، ملاقات به دې ورسره ونه کړم او که سوال جواب دی نو ووایه. وی ما ورته وی چې ما ته یو بیماري پیښه ده، هغې ته الرجي او زکام وایي. بعضو خلکو دا بیماري سی وایي او ډېر زیات یې تنګ کړی م او ډېر علاجونه مې وکړه. وی هغه راته وی چې دا تکلیف خو زما مو، نو ما د خضر علیه السلام نه تپوس وکړه، نو هغه راته یو نسخه وښوده او یو فلسفي تحقیق یې وکړ. وی دا الرجي او زکام د چا ډېري؟ وی دا د هغه چا ډېري چې د چا د تندي کې لاندې غوښه ختمه شوي، دلته کنده جوړه شوي، نو د بره نه چې اوبه راځي نو دې تندي کې کندی، نو په هغې کې جمع کېږي، نو چې جمع شي نو څښا شي پکې، هغه اوبه پکې څښا شي، نو هغه اوبه یو یو ساس کې لاندې راکوزېږي، نو مرۍ ورسره خرابوي او سینه یې ورسره خرابوي. وی دې کې دا علت دی. وایي ما ته وی داسې چل به وکړې چې یو ګیلاس پی یو پوپی به راوالي او په هغې کې به یو چمچه شات واچي او یو چمچه به د غوا غوړي پکې واچي او یو به پکې هګۍ واچي زیړې، دا زیړ به پکې داسې تو راتو کړي او سار وختي به یې په نارس کې نیمې ګنټې پورې به ورپسې خوراک نه کوي، که خوراک دی که نقصان به یې دی چې خېټه به دې لویږي. نیمه ګنټې نه وروسته بیا خیر دی خوراک کوه. نو دا شات او دا غوړي او دا پی او هګۍ به یو څلوېښت ورځې څکې، نو ستا به د دې تندي لاندې چې کومه کنده جوړه شوې ده، غوښه تېتلې ده، نو دې کې به غوښه پیدا شي. نو چې غوښه پیدا شي نو که اوبه راځي نو ډایرکټ به راځي، څښا به نه وي، نو تا ته به الرجي نه لګي. او دویمه دا ته چې څومره مزل کې ستړی کېږي به نه. او درېیمه دا چې ستا ویښته به بغیر غوړو نه غوړي. هغه وی ما دا عمل وکړه، ما ته پخپله عالم وی وی ما پخپله دا عمل کړی، وی د هغې نه وروستو ما ته چېرته الرجي او زکام نه دی لګېدلی او ویښته مې بغیر تیلو نه غوړي. وی زه چې چارندام کوم او اوبه واچومه نو دا اوبه داسې غونډې غونډې رواني چې لاندې اوبه ورسي بره دی اوچي،